چلو سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جناب، ایک بار پھر ایس ڈی این نیوز کے ساتھ محمد سلیم خان حاضر ہیں اور ڈبلیو ایس ایس پی کے چیئرمین ریاض خان ملازمین کے حقوق کے لیے ایک بار پھر چیف ایگزیکٹو کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی۔ ملاقات میں انہوں نے ملازمین کے حقوق کے لیے کچھ باتیں کی، جس میں تقریباً زیادہ حد تک کچھ باتیں مانی گئی اور کچھ کی یقین دہانی کرائی گئی۔ یہ اب پوچھیں گے ہم چیئرمین ریاض خان سے کہ انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا شرائط مانے ہیں اور کیا نہیں مانے، ان کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں۔ جناب چیئرمین صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ زو ریاض خان آل میونسپل ورکرز یونین سی بی اے ڈبلیو ایس ایس پی چیئرمین منگا ڈبلیو ایس ایس پی سی او حسن ناصر سے ریاض خان جی ایم آپریشن جہانگیر خٹک سے جی ایم ایچ آر دی سرا ابل ورځ تفصیلی میټینګ وشو. کله نه چې سی او صاحب چارج اغستې دی نو دا زمونږ دی سره پیله باضابطه د یونین میټینګ و چې په هغې کې مونږ دی ته 17 مطالبات پیش کړه او هغه 17 واړه مطالبات سی او صاحب، جی ایم آپریشن اور جی ایم ایچ آر دی مونږ سره په هغې باندې ایګري شو چې دا وړې وړې مسلې دي او لکه دا اوسه پورې حل شوي ولې نه دي. نو هغې سختۍ سره دا هدایت وکړو چې دا مسلې فوراً د دې حل کوي او آینده دپاره هم د دې چې کومه مسله راځي هغه هم په هغه ټایم باندې حل کوي، ځکه چې ډبلیو ایس ایس پی چې کومه ده دا د ملازم نه بغیر چلیدی نشي او ملازم چې کوم دی هغه که خاکروب دی، هغه که کټکولی دی، هغه که ډرایور دی، که هغه ټویل اپریټر دی، که هغه پیپ پیټر دی، هغه اینی ون په هر یو پوسټ ډیوټي کوي، خپلې ذمه داري پوره کوي. نو دا د ډبلیو ایس ایس پی هیروګان دي او د دې نه بغیر ډبلیو ایس ایس پی نشي چلیدی. نو مونږ په دې کې چند مطالبې دا وې چې په 1 نمبر باندې زمونږ دا مطالبه وه چې ډبلیو ایس ایس پی چې کوم ملازمان دي لکه ټویل اپریټران دي یا نائب قاصدان دي چې کومو ته د انګریز د دور نه کوله لونس ملاویږي، نو دا دی ته ادا کړی شي چې د دسمبر، جنوري او فروری دې 3 میاشتو په ټول پاکستان کې چې څومره ملازمین دي ته ملاویږي. نو ډبلیو ایس ایس پی هم هر کال ورکوي، دا سږ کال نه ده ورکړې. نو موږ ته ویلي چې دی له ورکوي او په دې کې خاص کر دا خبره ورته ما وکړه چې کپنۍ کیډر باندې کم ټویل اپریټران دي نو هغه د رستنو 3 کالو نه هغې ته کوله لونس نه ملاویږي. الان کې چې کله نه ډبلیو ایس ایس پی سټارټ راله نو په هغه کال باندې ورکړه، بیا 3 کاله وروستو یې ورپسې ورکړه او دا 3 کاله وشو چې نه ورکوي. نو مالې چې دې کې خو که قانوني څه پیچیدګي وه خو په کار دا چې مخکې 4 کال هم تاسو نه وی ورکړې. نو هغه ویلي چې یاره دا به وګورو او انشاءالله چې کوم دی چې کوم کپنۍ کیډر باندې کوم ټویل اپریټران دي نو دوی ته به موږ کوله لونس ورکو. په 2 نمبر باندې مونږ دا دغه کړی چې لکه رستنی کال خبر جاری ساتي. رستنی کال چې کوم د ورکوټي اختر چوټیانې وي هغه 6 ورځې وي، نو هغې کې 3 ورځې ډبل ورکړې وي، 3 ورځې سنګل ورکړې وي. نو ما ورته دا مطالبه دغه کړې وه چې دا 6 ورځې چې کوم دي دا په ډبل دغه باندې ورکړي. نو هغه ویلي چې انشاءالله دا به هم ورکو. بل مونږه په ډبلیو ایس ایس پی کې او په ټولو محکمو کې دا دغه چې دي په بجټ کې مخصوص رقم چې کوم دی دا قرضو دپاره ږدي او ملازمینو ته بغیر سوده قرضې ورکوي. نو هغې مونږ ورته دا دغه وکړلو چې لکه رستنی کال او هغې نه وروستو کال چې کومونو قرضې په صحیح طریقه نه وي تقسیم شوي، نو لہٰذا دا اوس نوی کال شروع شوی دی. نو په دې کې قرضې چې کوم دي دا په صحیح او منصفانه طریقه باندې ملازمینو ته ملو شي.
څلورم نمبر مونږ ورته دا دغه وکړو چې لکه وروستني 2 کاله د کرونا د وجې نه د حج قراندازي نه ده شوې، زمونږ کسان حج له نه دي تلي، نو مونږ مهرباني وکړئ چې لکه په دې باندې مشاورت وکړو چې یاره دې پیسو باندې مونږ څومره کسان عمرې له لیږلی شو، نو د دې کرونا دغه چې کوم دا 2 کاله دغه شوي دي ضایع شوي دي، نو په دې دغه کې بدل کې مونږ عمرې له کسانو لیږو، یا راتلونکي کال چې کوم دی مونږ د 4 کسانو په ځای باندې 12 کسان د 3 کالو حج ته ولیږو، نو په دې باندې هغوی مونږ سره ایګري شو. بل مونږ ورته د کمپنۍ کیډر چې کوم ملازمین دي هغوی ته د تیر شوي 2 کالو نه سالانه اګریمنټ هم نه دی لګېدلی او د هغوی په تنخواو کې اضافه هم نه ده شوې، چې په هغې کې زمونږ د کلاس 4 ملازمین هم شامل دي، ټویل اپریټران هم شامل دي، ډرایوران هم دي پکې، تر دې پورې چې اسسټنټ منیجر دام په دې کې شامل دي چې دوی ته 2 کالو نه تنخواه کې اضافه نه ده شوې. بل ډیسیز سنز او ریټایر سنز کوټه دا د حکومت د طرف نه مونږ ته ریټایر سنز 25% او ډیسیز سنز 100% کوټه ده، نو د دې مونږ دا درخواست وکړو ورته چې دې بچي دي فوري طور باندې برتی کړی شي. د کرونا دغه کې زمونږ ملازمینو دا دغه دی چې د ټولو نه سخته ډیوټي په کرونا کې زمونږ د WSSP ملازم کوي، ځکه چې کومه علاقه کې کرونا مریضان راشي نو هغه علاقه انتظامیه سیل کی، اول دا د اسی سړی د تګ گنجائش نه، زمونږ سټاف الته د نزی چې کم مریض کم شیزونه استعمالی داغي استعمال شوی شیزونه اغي روچتای داغي کمری وینځي داغي په کمرو کې داغي په بیډ کې اغي د سپری کوي، نو زیاته واسطه زمونږ د ملازم کرونا مریض سره، نو مونږ ورته دا درخواست وکړو چې مهرباني وکړئ دې ته سیفټي اوزار چې هغې کې دستانې ماسک صابون وغیره شامل دی نو دا دې ته مهیا کوي، نو هغې یقین دهاني راکړه چې انشاءالله دا به ورته ورځ 2 کې مونږ دې له ورکو. بل زمونږ WSSP ملازمینو ته چې کومه وردي میلاو ده نو دا دومره ګرمه ده، تاسو یقین وکړئ چې په ګرمۍ کې د نه اچولو وردي ده، نو مونږ دې ته دا ویلې چې ګرمۍ د پاره علیحده وردي او یخنۍ د پاره علیحده وردي ورکي، او بل که شلوار کمیز شي نو دا زمونږ د صوبې او زمونږ د علاقې ثقافت ته دی وکتې شي چې دلته شلوار کمیز خلق ډیر خوښي، نو خلق به ډیر شوق سره راځي. چیئرمین صاحب یہ بات آپ لوگوں نے پہلے بھی ان لوگوں کو کہی تھی کہ شلوار قمیص کا بندوبست کیا جائے، لیکن انہوں نے اس پہ کوئی عمل نہیں کیا، کیا وجہ تھی؟ انشاءاللہ مخکې دغه کړو خو هغه کې بیا دی هغه دغه داسې وکړو چې هغه وخت کې دی ټیکه ورکړې وه او هغې ټیکهدار سپلۍ تیاره وه، نو اوس راتلونکي دغه کې دی کوشش کوي چې کوم یو درزي سره خبره وکړي او په دغه کې د دې دغه خپل یو الاونس مقرر کړي په تنخواه کې، چار سړی به په خپل زی او هغه درزي له به ناپ ورکوي، هغه سوه کپړم پرتی او هلته به خپل په ناپ باندې جامې جوړی او دغه کوي به، نو په دې باندې انشاءالله هغې دغه سره خبره روانه ده، ورځ 2 کې به هغې دغه وکړي. بل چیئرمین صاحب یہ زون بی کی بات کر رہے ہیں یا زون اے زون ڈی تمام کی بات کر رہے ہیں؟ دا سلور وانو زونونو د پاره به سلور زینو کې دی دغه کلاوي زینا اول ته ناپلی او دغه به ورکي. بل ډیسیز سنز ریټایر سنز کوټه کې کمپنۍ کیډر باندې چې څومره برتی دی کړې ده نو مونږ دې ته دا دغه وکړلو چې د سپریم کورټ او د های کورټ او د سپریم کورټ آرډر دی چې دا د فلفور پاخه کړی شي مستقل کړی شي، نو هغې باندې دی دا دغه وکړو چې یاره د مستقل کولو اختیار خو مونږ سره نشته، دا TMA سره دی لوکل ګورنمنټ سره دی، نو هغې باندې ورسره مونږ دا دغه وکړو چې تاسو NOC ورکوئ، نو انشاءالله دا به مونږ دا مسله TMA سره ډسکس کو او د دې مستقل اډرونه به وکړو، ولې دا چې د سپریم کورټ آرډر دی نو د سپریم کورټ آرډر منل ضروری دی. چیئرمین صاحب حال ہی میں ایک ملازم زخمی ہوا تھا اور وہ اسپتال پہنچ گیا تھا، اس کی عیادت کے لیے آپ لوگ چلے گئے تھے، تو کیا WSSP کے افسران نے ان کے ساتھ کچھ مدد کی یا کرنے والے ہیں؟
او کله د اختر په ورځ باندې زمونږ یو میونسپل انسپیکټر چې تواب ګل نوم یو په زونډي کې شاول والے او شاول په د بره تیر شوی دی نو هغه د ډوډۍ اډوکی مات شوی دی نو هغه ورځ زه لاړم هسپتال هغې سره مې ملاقات وکړو نو هغه ویل چې یاره هسپتال والا وایي چې 1 لک روپۍ جمع کړه چې زه د اپریشن وکړم نو دې د وجې زما اپریشن پاتې دی زه بیا هیډ آفیس ته لاړم خو هلته چونکې افسران موجود نه نو په موقع باندې هغه چیک تیار نه کړی شو بیا هغه زخمی له ما 1 لک روپۍ د جیبه ورکړلې چې هغه دغه دپاره جمع کړې بیا په بعد کې دی چیک هغې له ورکو د هغې اکاونټ ته 1 لک روپۍ ټرانسفر کړي نو موږ په دې مطالبو کې دا دغه هم شامل کړی وای چې حادثاتي یا ایمرجنسی طور باندې داسې یو فند قایم کړی شي چې هغې کې که فرض کړه داسې څه حادثه وشي څوک زخمی شي چې هغې علاج تېنه بر وخت کولی شي پیسې ورکولی شي او هغه کوم بلونه چې راشي بعد کې هغې ایډجسټمنټ وکړي بل زون سی او ډي د ډیر وخت نه دا مسله را روانه وه چې دې ته واشنګ لونز نه لګېدو نو هغې باره کې مونږ ورسره خبره وکړه چې واشنګ لونز دې میاشت کې ورته ولګوي او چې کوم بقایا جات دي هغه ورله ورکړي نو هغې باندې هغې لګیا دي کار کوي بل زون سی او ډي نه څه 12 اپریټران یې ټرانسفر کړي دي چې هغه د خپل کور نه ډېر لرې تللي دي نو د لیبر قانون دا دی چې ته با لیبر د پاره چې څومره سہولت ورکولی شي چې کور ته نږدې هغه له کار ورکړي چې هغه بهترین طریقې سره کار وکړي نو انشاءاللہ د هغې مسله به هم حل شي چیئرمین صاحب آپ لوگوں نے اپنے مطالبات میں یہ بات بھی شامل کی ہے کہ ان میں کچھ سپروائزر وغیرہ جو ہے وہ ان پڑھ ہے اور جو لکھے پڑھے ہیں ان کا حق مارا گیا ہے ان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا دې باندې ورسره ما دا خبره وکړله چې کوم کسان لکه دی په پوسټونو باندې لګولي دي نو هغې کې ما ته زیات مشکلات دا دي چې کوم سینیر خلک دي هغه راځي مالا او ما ته فریاد کوي چې یاره زمونږ حق والی شوی دی نو په دې باندې ما سی او سره خبره وکړله چې یاره کوم سینیر کسان دي او د هغې حق والی شوی دی نو هغې له د هغې حق ورکړی شي نو هغوی په دې باندې ایګري وکړله ما سره او انشاءالله زر تر زره باندې به چې کوم سینیر کسان دي نو هغه به په دې پوسټونو باندې تعینات شي او چې کوم دا جونیئر خلک یا انپړ خلک دي اغستی دي هغه به لرې کړي بل مونږ غټ اختر کې لکه ټول خار خلک ټول سیاسي خلک د دې خبرې ګواه دي چې مونږ ورځ او شپه محنت کړی دی زمونږ ملازمینو او د خار صفایي چې کومه ده دا یقیني کړې ده څومره د اختر علایشي او څومره ګند چې دا مونږ بر وخت اوچت کړی دی او خار هم صفا ساتلی دی نو څنګه چې لاهور کې واسه خپل ملازمینو ته بونس ورکوي نو موږ دا مطالبه کړې ده چې څنګه اختر کې ښه کار شوی دی یو خو دې اختر ښه کارکردګۍ باندې ملازمینو ته سرټیفیکیټ ورکړي او دویم دا چې کوشش وکړي چې یو بونس تنخواه لکه څنګه چې نورې کمپنیانو والا ورکوي نو دا یو بونس تنخواه چې کومه ده دا د زمونږ ملازمینو ته ټولو ملازمینو ته چې په هغې کې که سینیټیشن سره د هغې تعلق وي که واټر سپلای سره تعلق وي ځکه چې واټر سپلای 12 اپریټران هم په اختر کې خپل بچي پریښي دي او د خار خلکو ته اوبو د رسولو کوشش یې کړی دی که هغه د شپې دی او که د ورځې دی نو د ورځې هم کوشش کړی او د شپې هم کوشش کړی دی او د خار خلک د دې خبرې ګواه دي چې هغوی وایي چې په اختر کې موږ ته د اوبو سره رکاوټ نه دی راغلی نو زما دا مطالبه ده چې سینیټیشن سټاف سره واټر سپلای سټاف ته هم د یو بونس تنخواه ورکړی شي چیئرمین صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے آپ نے ہمیشہ غریب ملازمین کی خدمت کی ہے اور غریب ملازمین کی دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی اور انشاءاللہ ایسا کوئی بھی موقع نہیں آئے گا جب آپ کو الیکشن لڑنا پڑا یا غریب ملازمین کو آپ نے آواز دی وہ یک آواز ہو کے آپ کی طرف دوڑیں گے کیونکہ آپ کی کارگزاری اس قابل ہے کہ وہ آپ کی ہر بات آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے رہے شکریہ مہربانی السلام علیکم ناس پر بھی کنے دلتا نو چاخواسم چلے گو
نه بس یار ما صرف یو دغه لپاره چې نه چې شروع نه دي نه نه، کار نه شروع کوي نه نه هغه ما ته د یو ځای نیم کې داسې اشاره وکړه چې بند کړه کوېسچن بند کړه تا نه کړه ته زما سترګو ته بس څومره سړي چې موږ دومره تقریر نه، وکړو نه، چې دې ریکارډ کړی دی دا خو روان دی که نه مړ